أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيدي من خواندانو لا يحل لكم ندي جائز تاو دپارا ندي حلال تاو دپارا انتر سنسا چی میراث کی اخلی تاسو خزی کارحان پزور سا تاسو یعنی ګوره یو زنان یو جینه ده او هغه چې کوم دین څه شولا هغه یتیم شو نو دغه د دې مړي وارثان دې د پاره ساتي چې سباله به د زوی لویږي نو د دې نکاح به دغه سره کی نو په زور الله تعالی فرمایي تاسو زنانا دا چې کوم دین په میراث کې مال ہے یعنی دا څه مگر د ویل کا صاحب د میراث ته مال پښه ولا تعذلوهن ما من کوي دي لره نو پښتو کې مطلب دا چې لکه دي څنګه وای ما لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن لتذهبوا د دې لپاره چې تاسو واخلئ ببعض ما په بعض هغه ما سره آتيتموهن چې تاسو ورکړي هغې ته الا ان ياتين بفاحشه مگر دا چې دی راتللو کی بفاحشه په یو کار د بے حیاي مبینه او کار د بے حیاي یو کارو کی نو بیا اول خو الله فرمایي چې تاسو کوم مہر ورکړی دی نو داته ماخله اوس کجری خزانه فرمانه شو کار جاره چې کوم نه داسې د بے حیاي یو کار کوي نو بیا بس کوي دی بیا ولې دې مطالبه کوي کچري یا بوله وارننګ ورکي خبرداري به ورکي چې ګوره داسې ګناه بیاونه کی او کدی وکړو نو ګوره بیا دې مہر ما سره نشته داسې یو دمچی ولا ورکی نو دا دې کولی شي بیا وعاشروهن بالمعروف جوان تیروا دې زنانو سره بالمعروف په خطرې سره فإن كرهتموهن پس کچری تاسو بدی گنے دی زنانو لارا فعصا ان تکرهو شیئن فعصا ننیزدی دا ان تکرهو شیئن دا جی تاسو بد گنے یو سیز ویجعل اللہ او گرزوری اللہ تعالیٰ فی پائے کہ خیرن کثیرا خیر دیر لوی خیر پاک اللہ چولی وین اردتم استبدالا او کجری تاسو ارادہ لرائی استبدال زوج مکان زوجین استبدال وی اغا طلب د بدلولو ته بدلول غختل نو خذ خصوص نشي بدلولې مراد دا دی وین اردتم که تاسو اراده لرئ استبدال زوجین نکاح کول د یوې ښځې سره مکان زوجین په ځای د بلې ښځې وآتیتم احداهن ورکړي تاسو یو د دې ته قنطارا ډیر مال په مهر کې فلا تاخذوا منه شيئا نماخله تاسو داغه نه اس شي هغه دغه مہر دغه حق دی نو کچری تاسو یو نکاح د بلی زنانا چې یو دی په نکاح کې دا او بل په نکاح کول غواړي نو الله تعالی دې نارینو ته فرمایي او دې ته تا مہر ورکړي نو واپس ته مہر نشي اغوسته اتاخذون آیا تاسو اخلی دی لره بهتانا په زیاتی سره و اسم مبینا او په ګناه ښکاره سره ولې داسې کوي الله تعالی فرمایي داسې به نه کوئ وکیف تاخذونه او څرنګې اخلی تاسو دغه مهر وقد افضى بعضکم او یقینا افضى بعضکم رسیدل کړي دي بعض ستاسو الی بعض ته سمالب نارینا زنانا چې کله په نکاح شي نو خامخا د یو بل نه هغه فایده اخلي د یو بل نه فایده اخیستې را واخذنا منکم او دې زنانو اخیستې را ستاسو نه میثاقا غلیظا هغه وعده مضبوطه د نکاح دا وعده چې ده د نکاح راتړل دا ډېر مضبوط دي چې الله مضبوطه وعده ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم او ولا تنکحوا او تاسو نکاح مکوئ ما داغه خلو سره نکح آباؤکم چې نکاح ور سره کړی دی پلارانو ستاسو من النساء د زنانونا
الا ما قد سلف مگر هغه چې کم تیر شوي دي په زمانه د جاهلیت. نو د پلار په نکاح شوي ښځه دا به تاسو په نکاح سره نه الی. نو په دې کې تعظیم د مشرانو دی. که په زمانه جاهلیت کې داسې شوي نه شوي به یې خو اوس به نه کوئ. انه کان فاعلا یقینا دا کار د بهایه دی و مقتا او سبب د غصې د الله دی. وسا سبیلا او ډیر ناکار دی د جهاد د لارې نه